अलखिदमत बानो काबिल प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने कराची से किया था, इनिशिएटिव ली थी और इसका दायरे कार फिर पंजाब तक फैला। पंजाब से होते हुए फिर पेशावर में तारीख़ी और बहुत बड़ा इवेंट बनो काबिल के तहत मुनक़िद हो गया और वो इस इवेंट में बनु से भी हज़ारों बच्चों ने और बच्चियों ने शिरकत की। आज उनमें से जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनकी इंटरव्यू बन्नू में हो रही है। उनके लिए पैनल तरतीब दिए गए हैं। पहले फ़ेज़ में हम तकरीबन 300 तक या इससे कुछ ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को स्किल देंगे, उसको आईटी सिखाएंगे, उसको रोज़गार बाइज़्ज़त रोज़गार के काबिल बनाएंगे और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के काबिल बनाएंगे। द अलखिदमत फाउंडेशन द बनो काबिल दा प्रोग्राम संग چې ستاسو په علم کې دا د کراچۍ نه سټارټ اخیستی شوی او د حافظ نعیم الرحمن صاحب کوم چې د امیر جماعت اسلامي پاکستان او د الخدمت فاؤنډیشن پاکستان سرپرستي اعلی دی، دا اکچولی د کراچۍ نه سټارټ واخیستی شو، په لاهور کې وشو، د لاهور نه بعد اسلام آباد او په څلورم ځل باندې دا په خیبر پښتونخوا کې انټروډیوس شو. مونږ د دې پروګرام دپاره چې کله رجسټریشن سټارټ کړ نو زمونږ دا سوچ نه و چې دومره په ګڼ تعداد کې د ټولې صوبې نه به د خلکو چې کم ریسپانس دی او کم رد عمل دی هغه به دومره پازیټیو موږ ته راځي. د حافظ نعیم الرحمن په شکل شه چې ایک دا ویژن دا او میشن دا چې میژوے 10 लाख نوجوانوں نے تا دا آئی ٹی سکیل ورکای نو انشاءالله مش په دا باندې فخر یا کوي تو سه امید او توقع لري چې د حافظ نعیم الرحمن دا ویژن او میشن چې کیم دا انشاءالله سر تر رسي او د میشتو سه په د وطن شه چې کیما بیروزګاری دو یا کیما نا امیدی دو دا امیر د آئی ټی سکیل په ذریعہ سره په خپل کرشه نوست با عزت په روزګار په ذریعہ سره میر دا خپل حالات بدلای و ښکای. دا روانه کړله د کراچۍ نه حافظ نعیم الرحمن صاحب، خو بیا یې لانچ کړله انشاءالله د ټول پاکستان سے و د هغه دا ویژن چې 10 लाख نوجوانانو ته امیر دا ټریننګ ورکوي واو انشاءالله په دې قابل جوړوي چې دی په کرشه نوست وي او با عزت روزګار دای کوي ځون ته پیسې ګټي او خپل کیر سوتی په دې باندې.